پښتو کې ورته موږ میخه وایو. مولانا صاحب د دې غوښه خوراک حلال دی که حرام؟ د دې شودس کل حلال دی که حرام؟ خو جواب به صرف د قرآن او سنت نه غواړم. ما ته به د صحابي قول نه پیش کی، ځکه ستاسو مشر امین الله بشوري کاکا په فتاوا دین خالص کې لیکلي دي په 53 ځایونو کې چې دا قول صحابي دی او دا حجت او دلیل نه دی، دلته رس اعتبار نشته. لہذا ستا د مشر په فتوا د صحابي قول دلیل نه دی، ما پریدا زما اصول پسې مزه زوستان رالم تا نه ځان پویو او زمونږ د امامانو اصول بم نه رالی. دا راته ووایه چې د میخې شودس کل غوښه خوراک حلال دی که حرام؟ چې دی وای حلال دی، بیا قرآن او سنت نه جواب راکړه. قرآن کې چرته الله ویلی دی د جاموس ټکې راته وښیه، حدیث کې چرته نبی علیہ السلام ویلی دی. دا خو رستو میخه ډېره اوبه څکي، په عربو کې د اوبو کمی و، د شام ځمکه سرسبز و شاداب وه، شنه ځمکه وه. د دویم خلیفه د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافه کې دا شام فتح شو. چې شام فتح شو دلته میخې وي، صحابه و مجاهدینو خط راولیکه امیر المؤمنین ته چې یا خلیفة المسلمین قربان دلته کې داسې د څلورو خپو زناور دی، داسې تیان دی، دی هولیه ده، څه چلو کو؟ غوښه یې حلاله ده وخورو که نه؟ شودي وڅکو که نه؟ امیر المؤمنین فقها صحابه را جمع که اجلاس یې راغوستو، ټولو فقهاو پې مهر ووالو او دلته نه فتوا لاړه چې د دې شودس کلم حلال دی او غوښه خوراک هم حلاله ده. وابي کاکا ته وی عمر صاحب ته خو ته بدعتي وي، ته خو تراویح ته رکعته کې رور مې او اته رکعته تراویح ته کې ته وی شل نشته، او چې مونږ درته وایي تراویح 20 رکعته دي ته ماته وایې دا خو عمري بدعت دی. تراویح کې عمر صاحب غورځې او دې مسله کې راخلي، دا دی کوم انصاف؟ دا شی پرېږده وي. دی به وایي بیا څه وایي یو دویم دجل او فریب یې درته ښیم. دویم دجل د وابیانو دا د مذهب په اخله معلومات در کوم، زما ټیم پوره دی چې تاسو ساده الفاظو کې پوهېږم چې یو امی سړی په یو مسله کې مناظر شي جوابي تړک نشي والی. د مناظرې اصول دا دي چې یو دلیل دیني صفا کړی بل ته په ټوک نه وي، هغه ته وایي مړه هر څه در سره رفع الیدین هم در سره کوم. وایي ښه ښایسته ته 2 فوټه چینګ ودرېږې، زه به 4 فوټه ودرېږم. چې څنګه ته وایي هغه رنګ ستا منم، خو وروره ما ته مسلې حل کا. دویم تپوس ته دا وکړه، وایي یو سړی دی ځان به یاد کړم، وایي مولانا صاحب ما نه یو ورځ مونځ قضا شو، مونځ رانه قضا شو او ټیم راته نه دی یاد، وخت راته یاد دی، ورځ راته یاده ده، مونځ راته نه دی یاد، کم مونځ واپس راوګرځوم؟ یا ورځ راته یاده ده، مونځ راته یاد دی، ورځ راته نه دی یاد، څه شی وکړم؟ څنګه طریقه کې راوګرځو؟ چې دی جواب درکړي وایي صرف د قرآن او سنت په پابند دی، دوونه به بهر ته نوځي. ګورئ مولانا صاحب ستا اصول دا دي، وایي زه د څوکانو علاقې ما تاسو بیا په ممبرو دا ویلي دي چې الحدیث کې 2 اصول کتاب الله سنت رسول، لہذا د 2 اصولو خلاف بنځي په دې کې دننه به جواب راکړي. دی بیا وایي مونږ امام بخاري پسې ځو، امام صاحب پسې نه ځو، دا ډېر کمعقل خلک دي. ما تاسو ته مخکې ویلي وو د وابیانو د دماغو یو رګ شلېدلی دی، د دی د یو رګ کې وینه نه ځي راځي، لہذا وجود کې وینه چلن نه کوي، د دی دماغو باندې چپه راځي، ګډې وډې وایي. څنګه دی اوس وایي مونږ امام بخاري منو، امام صاحب نه منو، امام بخاري رحمت الله علیه پسې ځو، امام صاحب پسې نه ځو. یو خدای دروغ وایي، دروغجن هم ډېر دي. او چې ته امام بخاري پسې ځې امام صاحب پسې نه ځې، مطلب دا یو سړی وایي چې زه می عمر بابا رحمت الله علیه نه منم، د ده زوی نه منم، د ده نوسې نه منم، ښکته بیا دې زمانه کې د دې یو بچی چې کومه خبره کوي هغې پسې به ځم او می عمر بابا نه منم. دا به سړي زوی وي، ولې مشر نه مني که نه؟ می عمر بابا رحمت الله علیه ولي د خدای دی مخکې تېر شوی دی. اوس وایي چې زه امام بخاري منم، امام صاحب نه منم. امام صاحب رحمت الله علیه د امام بخاري نه ډېر مخکې تېر شوی دی. امام بخاري رحمت الله علیه د امام صاحب په شاګردانو کې راځي، شاګردانو کې راځي. امام بخاري
د ابراهیم ابن مکی شاګرد دی. ابراهیم ابن مکی دا د امام صاحب شاګرد دی یا د عبد الله ابن مبارک شاګرد دی. هغه بیا د امام صاحب شاګرد دی. نه په دوه واسطو دا د امام صاحب شاګرد راځي. او دی څنګه امام بخاری پسې دی ته ووایه که نه ورته چې د می عمر بابا په دې مزار کې چې دا مالګه پرته ده دا وسکم که ونه سکم نو دې ته خو دی شرک وي. وایي چې ته تبرک بې اثار صالحین نه مني خفه نه شي او امام بخاری مني. لہذا ما ته پته ولګیا ته په امام بخاری دروغ وایي. امام بخاری حدیث ذکر کوي ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خیمې نه راووته مبارک چاراندام کولو مبارک چې چاراندام وکړه باقي مانده به صحابه پې نږدې وه چې جګړه کړې وې هغوی به ورتله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا باقي مانده د چاردام اوبه یې راشتي او برکت دپاره یې په خپل بدن باندې مږلي. امام بخاری د برکت قایل دی. وی ته برکت نه منې ته څنګه امام بخاری پسې دی پته لګي ته خلکو ته دوکه ورکړي. دا دوکه باز دی دی باندې دوکه نه شي. وهابیانو الحمدلله که دی ما سره کله کېناسته تاسو ته به زه د ریکارډ په ذریعه ښیم 1 نه 2 نه 10 نه 20 نه 40 نه 52 مسلې ما داسې راویستې دي. یو خوا مې د امام بخاری مسله بل خوا د غیر مقلدینو فتوا 52 مسلو کې د امام بخاری په خلاف باندې روان دي. ته څنګه امام بخاری پسې روان طالب سترګې کلاو معززو دا زمونږ عقیده ده. آخر کې درته اجمالی عقیدې خیمه دا یاد کړئ. تبرک بآثار صالحین د نیکانو پاکانو تبرکات استعمالول دا ښه کار دی دې کې ګناه نشته. تبرک بآثار صالحین زمونږ د اهل سنتو مسئله ده بالکل استعمالوي څه اختلاف پکې نشته. وسیله د یو نیک انسان که دا ولی وي که صحابي وي که نبی وي داسې سوال کول خدایا د دې فلانی نبی یا د ولی یا صحابي په خاطر په وسیله یا د عمل په وسیله زما د فلانې کارو کې دا سوال بالکل جایز دی. میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مناول دا د اهل سنت والجماعت کلک عقیده ده نن غونتې مناوئ. عرسونه د مشایخو دا د اهل سنتو مسئله ده خو چې خرافات بدعقیدګي پکې نه ګورئ. ما درته مخکې ویلي د شیعاګانو عرسونو غونتې عرس مو قایل نه یو. دا چې ښځې ورته راځي بې پردګي کېږي دا چې ښځې بیا په سپیکر باندې لګي په غړانګو په اوچت اواز باندې خبرې کوي د ښځې اواز عورت دی. زه د هغه میلادم خلاف یم چې ښځه پکې نعت وایي او سړی اوري د ښځې اواز عورت دی. سړی به یې نه اوري. ښځه به په زوره قرآن هم نه وایي. ښځه به په زوره قرآن تلاوت هم نه کوي د پاره د دې چې په لاره کې سړی تېرېږي واوینري نو چې قرآن تلاوت نشي کولی نو ښځه په اوچت اواز نعت هم نشي ویلی. ورې زه ستاسو مصلح یم هسې نه سبا وایي چې پنجپیرې او ناصر اقبال صاحب ته وایي چې جرار صاحب خو 4 بیانونه سم کړي او بیا یو شپه سوات ته لاړو بیا بنو کرک میرانشاه ته لاړو او ستړی رالو هغه ځای خلکو اثر پې وشو پنجپیرې شو. پنجپیرې نه یم ګورئ ستاسو مصلح یم غواړم چې په تاسو څه کې اعتراض ګوره دا خلک څه کوي زه تاسو دی په چل پویم. ستاسو به عرسي دی به یو شیعه راولیږي ورشه د میلاد کې ورننوځه د عرس کې ورننوځه غلطې چغې ووه غلط کارونه وکړه چې دا خلکه موبایل ګرځئ او بیا مونږ خلکو ته وایي چې دا وګوره سنیان شیعاګان دي. دی داسې کار کوي. مونږ شیعاګان نه یو مونږ وهابیان هم نه یو مونږ اهل سنت والجماعت یو او مونږ اهل سنت اصول لرو بې اصوله نه یو. مونږ به عرس کوو څنګه به کوو ښځې به نه راځي مونږ د ښځو قایل نه یو. بې پردګي راځي مونږ بې پردګۍ قایل نه یو. زما مور خور دا د عزت په لباس کې ښه ښکاري چې د کور په چاردیوارۍ کې ناسته وي انتظار کوي بس د دې وجه نه ما نه د ملګري خفه نشي. زه د جنکو د مدرسو چې سړی ورته درس کوي دومره خلاف یم دومره چې مجبوره شوی ما 11 پاڼې مې لیکلي دي که قلم مې رئیسار نه شو نو یو 50 صفحې کتاب به پې لیکم. ډېره بېدیني شروع ده. سړی به ناستي ښځې ته به درس کوي تا خدای پوهې که ته چې دې ځای ته راورسي اذا التقى الختانان وتواري الحشف وجب الغسل
علما ناس دي دا عبارت پته خو ته څنګه ترجمه کې ته چې راورسي فاتو حرسکم ان شئتم ته بدلته ترجمه څنګه کې زنانه به څنګه پوي ته به څنګه زنانو ته ترجمه کې د دې ځای زنانه به زنانو سره سبق وای پخوا به په مالت کې یو مشره ښځه وه دا جنکۍ به ورتلې سبق به یې تروي ډېر ښایسته دینداري وه بې پردګي نه وه زنانو دپاره رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم یو لاره خورې ده بس په آسان حدیث چې میاندې خویندې مې خفه نه شي مبارک فرمایي یو زنانه دې ما ته د دریو خبرو ضمانت راکړي زه دا نه ویم چې دا د جنت ته لاړ شي د جنت په کومه دروازه ځي دی تلی شي سبحان الله هم ډېر رو یې پته لګي زما دې مسلې خلاف مارته زه مصلح یم ولو که زمونږ بعضې اهل سنت وایي چې دا بس دې زمانه کې وابیانو کله وکړي دي مونږ یې کله زه ورته یم وابیانو پسې مه ځئ د وابیانو طرز مه کوئ خراب به شئ زه خپلو ملګرو علماو سره م خاندم هغوی ته ویم چې زه خلاف یم او زما دا ریکارډونه م ورته راسي زه د جنکو د مدرسو چې سړی ورته درس کوي د هغې سخت خلاف یم ولو که زما سني ورور کوي بد کار کوي دی دلیل پیش کوي وایي وابي چې کوي هلکه وابي خو بېدینه دی نو ته هم بېدینه شوې دا څه کوي 19 عبارتونه مې الحمدلله جمع کړي دي که کتاب مې سر ته ورسولو یو لوی انقلاب 19 عبارتونه مې جمع کړي د فقهاو د احنافو چې د زنانو مجلس علمي تتلل مکروه تحریمي دي حرام دي ګناه کار دی مبارک فرمایي رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم چې زنانه دې ما ته د دریو خبرو ضمانت راکړي یو زنانه دې 15 وخته مونځ وکړي څه شی دې وکړي 15 وخته مونځ یو زنانه دی د خاون غیر موجودګۍ کې یا د پلار په کور کې د خپل ځان حفاظت وکړي غیر محرمه هغه سړی چې هغه نه ستر کېږي هغه دې ځان ته نه پرېږدي او دریم د خاون د خدمت وکړي زه دا نه ویم چې دا د جنت ته لاړ شي جنتونو کې کم جنت ته په کومه دروازه ځي دا زنانه دې لاړه شي زنانه دا د خاون په خدمت او د بچو په خدمت ښه ښکاري دا نن سبا ولې سړو پسې ځئ مالی یو سړی راغی یاره جي بس دعا کوئ راته مې ولې به نه کوم زمونږ روري وایي چې څلور لورګانې مې څلور واړه فاضلانې شوي چا مخکې مې ورته څه نه وي کېدای شي دا ریکارډ ووري نو مې نه اخلم مې ته ما سره اړخته شه مې زوی د ګیره الټه طرف نه په بلیډ وایي هغه اصلاح کا بچی دی بدعملی کوي هغه غم دی نشته لورګانې دي مو لړه کې ابه تعالی څه فایده درکړي بېادبي دې معافي او ټکې مې وکړو دلته یې نه کوم مې دا شی زنانه دې دپاره دې دپاره نه دا څه په بېدینۍ مې سرې تاسو ټولو ته دا وایم چې خپلو بیبیانو ته میاندو خویندو ته ریکارډر میلاویږي موبایل یې نن سبا شته د اهلسنه والجماعت د علماو بیانات ورته راوړئ کور کې د یو بیان روزانه وري بس خبره ختم د خپل خاون خدمت تی وکړي یاره یو ښځه به ډېره تکړه وي ناس ملګري د ځان سره سوچو کې بیبیانو ته دی وایي داسې بیبي به ډېره کمه وي چې خاون د کور ته راشي او دې د جمې کې اوبه ګرمې کړي او چې خاون د راشي خانک ورته کېدي او د خپې وله په اوبو وینځي په صابون لاسونه وله وینځي خاون ته په تابعداره ولاړي جي څه چلو کوم څه تا دیړه شوی څو یم چې د ناستو کسانو کې چې روزانه ورته تابعداره ولاړي داسې به چرتي ولی دا څه چل دی بس دې مدرسو پسې ګرځوئ دا شی نشته تکړه بیبي هغه ده جنتي بیبي هغه ده چې خپل خاون زړو ګټي یاره چې نن سبا وخت کې یو ښځه خپل خاون خدمت وکړي د خپلو بچو تربیت وکړي دې نه جنتي ښځه بله نشته دی ګورې دې ته چا ویلي دي ته سوچ وکړه که چېرته د زنانو بهر ته وتل روا وې نو صحابو به د منځونو نه بندولې زنانه فرض مونځ ته نشي راتلی که راتلی شي زنانه اعتکاف ته جومات کې نشي کېناستې موږ سره نږدې د امان علاقه کې یو وابي مسله کړې وه یو وابي ووایي زنانه په کور کې اعتکاف نه کېږي دا به جومات کې کېني ما ورته وایي جرار صاحب وایي چې رای وله زمونږ جوماتونه خالي دي وروره مونږ یې خو نه کېنو خو ستاسو د زنانو خدمتونه کولی شو بېادبي دې معافي دا مې څه بېدیني ده ته جنۍ په جومات کې اعتکاف ته کېنوه دا علما به بیا جومات ته نه راځي د علاقې لونډانو نه به جومات ډک وي دا څه بېدیني ده
داسې بېدینه مسلې شروع دي چې زنانه فرض مونځ نشي کولی، زنانه اعتکاف ته نشي کېناستی، زنانه جنازې مونځ ته نشي تللی، جهاد ته نشي تللی، نو بیا مدرسو باندې څه شی